په خوب کې سیب لیدل او دغه رقم په خوب کې شوتالو لیدل او په خوب کې اوړه لیدل او دغه رقم په خوب کې اذان کول د دغو تعبیرونه به زه انشاءالله تاسو ته بیان کم. نو تاسو دغه ویډیو د سره شیر کړئ چې نور وروڼو ته هم ورسیږي. نسیم ورور پوښتنه کړې وه چې په خوب کې سیب لیدل د دې څه تعبیر ده، او عبدالله ورور بیا پوښتنه کړې وه چې په خوب کې شوتالو لیدل د دې څه تعبیر ده. زبیر کاکړ پوښتنه کړې وه چې په خوب کې اوړه لیدل یا خشته کول د دې څه تعبیر ده. حشم ترکي پوښتنه کړې وه چې اذان په خوب کې کول د دې څه تعبیر ده. نو اوس به راسو اول سوال ته چې نسیم ورور پوښتنه کړې وه چې په خوب کې سیب لیدل د دې څه تعبیر ده. امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمای په خوب کې سیب لیدل عموما د نیک اعمال، عزت او د رزق علامه ده. کچه سیب، وم سیب، ترش سیب په خوب لیدل دا د ګناه یا د پریشانی نشانی کوي. او عبدالله ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې شوتالو لیدل د دې څه تعبیر ده. نو په خوب کې شوتالو لیدل او کچیرې دا شوتالو خوږ و، پوخ و، په خپل موسم کې و، نو دا د خوشحالي او د زوی د پیدا کېدو طرف ته اشاره ده. الله به نارینه اولاد ورکړي. او کچیرې شوتالو کچه و، خوږ نه و، نو دا د بیماری و طرف ته اشاره ده او د نقصان و طرف ته اشاره ده. او دغه رقم زبیر کاکړ پوښتنه کړې وه چې په خوب کې اوړه لیدل د دې څه تعبیر ده. په خوب کې اوړه لیدل دا عموما د خیر او د برکت علامه ده او دغه رقم د حلال رزق او د ښه ژوند علامه ده. او په خوب کې اوړه خشتول دا چې ته کوم کار کوي، محنت کوي، دکانداری کوي، تجارت کوي، مزدوری کوي، هر څه کاروبار چې کوي او د هغه د ښه صله به الله درکړي. او خراب اوړه په خوب لیدل دا د تنګ دستي او د مفلسي طرف ته اشاره ده. دغه رقم حشم ترکي له دوکۍ څخه پوښتنه کړې ده. حشم ترکي چې په خوب کې اذان کول د دې څه تعبیر ده. اذان په خوب کې کول دا اکثر د حج یا د عمرې د توفیق پیدا کېدو بشارت ده، یعنی د حج یا د عمرې زیری ده. اذان په خوب کې کول دا د لوړ مقام او د غټې رتبې د حاصلولو علامه ده. او کچیرې قیدي په خوب کې اذان وکړي، یعنی یو سړی گرفتار وي، بندي وي، په جیل کې وي، دغه قیدي په خوب کې اذان وکړي، نو دا د خلاصېدو طرف ته اشاره ده. دا د ازادي طرف ته اشاره ده. الله جل جلاله به د قید څخه راخلاص کړي. نو دغه څلور پوښتنې سوې وې، نو د هغو جواب مې درکوي.